الرحمن الرحیم. محترمو ناظرینو او کتونکو، دین اسلام باندې پوها په داسې دور کې او په هر دور کې ډیر زیات ضروری دی. او بیا اوس خو د خلکو ذهنونه ماشاءالله ډیر تیز شوي دي او بیا په منځ کې دا الکترونیک میډیا راووته او دا هر څه راووتل. په دې ذریعه باندې پوها نورم اسانه شوه او تقریبا د دین پوها جیب له راغلی و، د دین پوها کور له راغلی و، بیټک او حجرې له راغلی و. خو موږ تاسو له پکار دی چې دینی مسایلو نه ځان خبر کو. یو تپوس ملګري کړی دی چې په خول کې یعنی په ټوپۍ کې منځ او د ټوپۍ نه بغیر منځ کول سرتور سر منځ چې موږ ورته وایو، آیا چې ټوپۍ نه وي او یو انسان منځ کوي دا منځ کیږي او که نه؟ سورت اعراف کې 31 نمبر آیات دی. الله تبارک وتعالی فرمایي خذو زینتکم عند کل مسجد. الله فرمایي چې کله ته په مانزه باندې ودرېږي نو زینت خپل کا، زینت خپل کا، خایست خپل کا. دغه آیات کریمه کې الله تبارک وتعالی د زینت ذکر وکړو او دا حقیقت دی چې بغیر د ټوپۍ نه یو سړی منځ کوي او عبادت کوي نو هغه یو قسم زینت دی. او که دی ښایسته طریقې باندې ټوپۍ په سر کې او پاسه بیا په ځان رومال هم راواچوي یا همداسې ټوپۍ په سر کې، نو هغه د سرتور سر نه د ټوپۍ دا ودرېدل دا فطرت دا وایي چې دا په ښایست کې دي او په ښه والي کې دي او په ښکلا کې دي. نور بغیر د ټوپۍ نه منځ کول دا بالکل جایز دي، څه خبره په دا کې نشته. خو هغه د زینت یو قسم له خلاف آداب خبره. دویم نمبر مسله چې کومه چې آیا په پټکی کې او په امامه شریفه کې منځ کول دا څنګه دي؟ یو خو د خلکو فکر دا جوړ دی چې څوک کوم امام پټکی نه وي په سر نو وروستو ځینې داسې ناپوهه خلک شته چې هغه یې چې یاره مونځ ونه شو، دا ټوپۍ کې مخکې شو، دا مونځ خو بالکل نه کیږي او دا مونځ بیرته راګرځول پکار دي. نه نه، دا تشدد او دا منافرت او دا اختلافات دغه حد ته بوتلل دا نه وي پکار. البته د پټکي کې د مونځ کولو ثواب شته. مسند فردوس دا د حدیثو کتاب دی، هغه یو حدیث را نقل کړی دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په پټکي کې یو مونځ کول دا د اویاو مونځ